جی ګرانو کتونکو دا شرمنګ سره دلته یو بابا ولاړ دی د سره مو یو څو خبرې کوو. السلام علیکم بابا. وعلیکم سلام. بابا دا کومه ګراني چې دې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ زه په دې کې دا یم چې دا ډېر ظلم دی، دا غریبانه خلک دي، څوک نار ناست دي، څوک بربنډ ناست دي، څوک د چا درک نه لګي، اخر دا به د ملک کېږي څه دوی به څه کوي او څه به نه کوي، دوی به غلا کوي، ډاکې به کوي، که مړي به کوي، که څه به کوي، دا به مجبوري دا کار کوي. که دا زه زیاتې وایم نو ووایه، دا خو ګوره په ملک کې په کار نه دي، دا خو زموږ ملک دی، دا پیداوار زموږ د ملک دی او صاحب پنجابونو ته دغه ته ځي، موږ له چا څه راکړه؟ قسم په خدای د خرڅ تپوس ته د دې پاکستان تپوس نشته، د انصاف ته مړه د 2000 کور ورکوم، د 15000 کور ورکوم، اوس ته هغه ډوډۍ څه کوې؟ پخوا درې پاوې راغی په ملک خاطر راغی، اوس چې کوم دی صاحب زما اوس 100 روپۍ دی ګران، د خدای خاطر وکړه، مړه وی مرګ منې که نه منې، ظالمانو وی مړی به که نه به مړی، اخر دا خو په څلور مذهبه ناروا، په یو مذهب په څلور مذهبه. د خدای نه ویرېږئ، د رسول نه ویرېږئ، چې نورس هم نه د اوړه خوارځان کوي، د چیني خوارځان کوي، د ګوړه خوارځان کوي، دا خو زموږ د ملک پیداوار دی. وره املوک هم په 100 روپۍ باندې کیلو دی، املوکو خروب هم نه خوړل، ټیپر نه ټیپر په 50 روپۍ کیلو دی، ورته نن په 150 روپۍ ټیم صاحب زما دغه خرڅېږي. دا نن چې کوم د قومي وطن پارټۍ والے راوتي دي او ځای په ځای باندې د دې ګرانۍ خلاف هغوی احتجاج کوي، په دغه اړه ته څه ویل غواړئ؟ او آیا نو دا د غریب اواز چوتول دي؟ ټیک ده، که هغوی ستاسو غریب اواز چوتئ نو هغوی سره تاسو په دې باندې ملګرتیا کوئ؟ بالکل به ورسره ولاړ، هر چا سره به ولې د غریبۍ په دې کې چې څوک وایي چې وروره موږ د وړو د دانو د ګوړې د دې دا کوو، هر چا سره به ولاړ، مخکې به زه ولاړ یم، وروسته بل ولاړي، دا خبرې پکې نشته، که خانې که غریبې کار سي، والله په بالله چې سر مې ځي که نه نو دا فرض دی وایم چې دا تبۍ ده. جی ګرانو کتونکو د دغه مهنګۍ خلاف چې کوم د قومي وطن پارټۍ کارکونان راوتي دي او هغوی په ټول ملک کې ځای په ځای باندې احتجاجونه کړي دي، په دغه اړه باندې موږ سره یو ملګری ولاړ دی، دوی سره به یو څو خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام وروره، ښې ټیک ټاک. خپله نامه وښیئ او کتونکو سره خپله پېژندګلو وکړئ. جی علي زما نوم دی، د مردو اوسېدونکی یم. دا کوم چې نن قومي وطن پارټۍ کارکونان راوتي د موجوده مهنګۍ خلاف هغوی احتجاجونه کوي، په دغه اړه په دې مهنګۍ په اړه تاسو څه ویل غواړئ؟ د مهنګۍ په اړه چې کومه بنیادي خبره ده نه، هغه دا ده لکه حکومت ټیکسونه لګولی دي، خو چونکې حکومت چې کوم دی نو داسې نوی حکومت دی لکه هغوی په ایډمنسټریشن باندې ډېر ښه نه پوهېږي، نو خامخا کوم چې د خوراک ایټم سي لکه هغې کې لکه کم فوډ ایټم سي نه لکه هغې نه ټیکس لرکول غواړي. بیا اهم ضرورت د خلکو لکه میډیسن دي، هغه دوایانې دي، لکه دوایانو نه یې ټیکس لرې کړی شي، لکه داسې موږ سره 10,000 ایټم نور هم شته مصنوعات دي، د بار ملکونو نه راځي، د چاینا نه راځي، جاپان نه ګاډي راځي، په هغه څیز باندې ټیکسونه ولګولی شي. او کوم څیزونه چې غریب متاثره دی، نن غریب په چغه دی، په واویلا دی، نو هغه خاص کر لکه فوډ ایټمز دی، هغه د خوراک اجناس دي، په دې کې لکه زیاتره زمونږ چې د بار ملک کوم څیزونه خوراک کې راځي، کې چڼه ده، هغې کې لوبیا ده، دالونه دي، دې نه یې ټیکس لرې کړی شي، دې باندې کسټم ډیوټي ختمې کړی شي، چېرې دې غریبو ته مطلب دا دی چې لږ ارزاني راشي. نور د خوراک چې څومره څیزونه دي او میډیسن دي خاص کر چې دا د غریبو بغیر د دې نه لکه ټیم نه تېرېږي، او دا ډېر زیات های دي، ریټونه ډېر زیات دي، نه د دې هم دغه وکړی شي. زموږ بعضې اعلی چارواکي دا هم وایي چې د 2 روټو په ځای باندې 1 روټۍ خورئ او د ټماټرو په ځای باندې په سالن کې مستې استعمالوئ، په دغه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ نه دا خو لکه پاسبل نه ده چې یاره مطلب دی دا ته مه خوره که نه، ځکه دا انسان لکه خوراک بنیادي ضرورت دی. لکه هسې زه خو وایم چې دا غریب پرې خندا کول دي. نه غریب خو داسې دی، غریب خو هسې هم غرق دی تباه دی، خو دا دی چې لکه غریب سره لږ ونته کوي، ده ته خاص د فوډ ایټم باندې لکه خبره کوم چې فوډس کم دي، په دې باندې لکه ده ته سبسټیډي پکار ده چې دې ته خلکو ته رعایت ورکړی شي. او بل دلته چې کوم دی جی ایس ټي ده، لکه هغه یو څیز باندې لګېدلی ده، خاص د بجلۍ بل باندې دا نه لکه هغه مسله جوړوي، یا داسې ټي وي سرچارجز دي لکه چې هغه محکمې دپاره مسله جوړه کړې ریکوري کې، نو دا څیزونه لکه داسې لږ ونته کوي، دې باندې لکه دغه پکار دی. د دې کومه موجوده مهنګۍ ده، د دې مخنیوی به په څه طریقې سره کېږي؟ دا موجوده مهنګۍ مخنیوی چې کوم دی نو دا داسې دی چې ټیکس خو بنیادي خبره، ټیکس ورکول ضروري دی، ځکه چې په دنیا څومره سیسټم روان وي دا په ټیکس باندې روان وي،
اکه امریکا دا که دغه دلته ټول خلک ټیکسونه ورکوي خو چونکې هغه خلک چې څوک ټیکس قابل دي هغه خلکو باندې ټیکس لګول غواړي غریبو خلکو باندې ټیکس لګول نه دی پکاره ځکه چې غریب هسې هم غریب دا ټیکس هغه ځان له ډوډۍ نشي پیدا کولی هغه لکه ټیکس نشي ورکولی نو هغه ټیکسونه په انکم ټیکس پکار دی په مالدارو خلکو باندې پکار دی په غټو غټو بنګلو باندې پکار دی په غټو غټو سپر سټور باندې پکار دی خو چونکې د فوډ ایټمز باندې په غریب باندې ټیکس لګول لکه دا ډېره نامناسبه ده او دا قوم نشي برداشت کولی قومي وطن پارټي چې نن کوم راوتې د مهنګۍ خلاف احتجاج کې په دغه اړه تاسو څه ویل غواړئ نو موږ خو دا وایو چې لکه هر څوک وي لکه د دې غریب دپاره چې اواز کوي هغوی د دوی دپاره روزي نو دا ښه خبره ده او مطلب دا دی چې دا حکومت د خپله پالیسي بدلول پکار دي چې هغوی د خپلو پالیسیانو کې لږ ونته کې تجربې نه او میچورټي نه لکه کار واخلي او دا ټیکسونه چې کوم ده نه دا لږ ونته کې فوډ ایټمز باندې خاص کر لکه چې دا لکه کم کړی شي د قومي وطن پارټۍ چې نن کوم غږ دی کومه چغه ده آیا په دې تاسو د هغوی ملګرتیا کوئ موږ بالکل ملګري یو هر هغه چې څوک اواز د غریب دپاره کوي کوم ځای کې کوي هغې باندې موږ ولاړ یو هر ځای کې لکه هغې باندې موږ بالکل هغوی سره شانه بشانه ولاړ خو چې څوک د غریب دپاره ایکچوال اواز کوي د غریب مسایل دي ډېر مسایل دي بېروزګاري دلته ډېره زیاته شوه شره زیاتېږي لکه موږ سره زموږ ځوانان بېروزګاره شو لکه د دې دپاره مطلب څه ټیکنیکل څه ایجوکیشن داسې څه نشته دی نو داسې چې ډېر مسایل دي نو خو دا دی چې غریب ته لږ دغه ورکول پکار دی جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د قومي وطن پارټۍ کارکونان راوتي دي او د هر ضلع والا په هر ځای باندې هغوی د موجوده مهنګۍ خلاف احتجاجونه کړي دي په دغه اړه باندې موږ سره دلته یو کاکا ولاړ دی موږ به راځو له دوی سره به یو څو خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم سلام کاکا دا کومه موجوده مهنګۍ چې ده دې په باره کې ته څه ویل غواړې زه دا ویل غواړم ګله دا هر څه شی دی دا ارزان شي اوړه په 900 روپۍ دي توړه او زه مزدوري کوم په 500 روپۍ دیاړي کوم 500 روپۍ پیدا کوم هغه بچو ساتم او که نه اوړه پې یوسم ښه الوګان 80 روپۍ کیلو دي د هغې تپوس نشته په دې عمرزو کې څوک یې تپوس وکړي غوړي په 160 روپۍ او 170 روپۍ کیلو دي او د هغې څوک تپوس نه کوي چای چې دا چای په 200 روپۍ پاو ده د هغې تپوس نشته آخر موږ غریبانان خلک یو عجزانان او دیاړي 500 400 پیدا کړو په هغې څه یوسو دا ګراني چا راوستې ده دا ګراني بس پته نه لګي چا راوستی دی اوسني حکومت راوستی ده او که نه خدای راوستی ده دا هېڅ پته نه په مخکې حکومتونو کې داسې ګرانیانې به وي داسې ګرانیانې مخکې وطنونو دا هېڅ شی نو ډېره توره به 10 روپۍ به یو شی ګران شو ښه غوښه په 350 روپۍ کیلو ده زما بچینار دي زما بچي چې دی هغوی غوښه غواړي او غوښه مې د وسه نه کېږي هغه به زه مثلا 500 کې غوښه یوسم او که نه الوګان یوسم او دا هر یو شیز تپوس کول پکار دی جی عمران خان لا دا نن چې کومه قومي وطن پارټي راوتې ده او دې مهنګۍ خلاف هغوی احتجاج کوي په دغه باندې ستاسو څه ویل غواړئ موږ دغه غواړو بس ورسره ملګرتیا کوو څه قسم ویو ورسره ملګرتیا کوو او جی ګرانو کتونکو څنګه چې نن په آل پاکستان کې د قومي وطن پارټۍ کارکونان راوتي دي او احتجاج کوي د موجوده مهنګۍ خلاف په دغه اړه موږ سره دلته یو کاکا ولاړ دی دلته به هم په دغه باندې رایې اخلو السلام علیکم جی وعلیکم کاکا دا کومه مهنګۍ چې ده دا کومه ګراني ده بس هر یو شی ګران دی په 200 روپۍ کیلو ټماټر دي هر دکان کې ما اوسه دکان راغیستی دی په 200 روپۍ نیمه دړی الو به خروم نه خورم الو کار روزګار څه کوي کاکا بس زه هېڅ هم نه کوم د کار وکړم زه اوس بیمار یم مخکې ما ګلکاري ژوند دې څنګه تېرېږي ژوند دې څنګه تېرېږي نو بس ژوند دا دی چې د ګولو ژوند دې تېروو دلته خو مهنګیانې دي هر یو څیز ګران دی دلته ستا کار روزګار ما نشته له دونه ګرانې راکوي چې په 80 روپۍ په 80 روپۍ یوه ګولۍ ده اوس پې پوه شوې او ګټه مټه هم دونه نشته که نه نو ستا لکه ستا د ژوند ضرورتیات څنګه ته پوره کوې نو بس هغه بچي مې مزدوري کوي بس راکوي راله مخکې به تا به مزدوري به بچو کوله په هغې به ستا کور ضرورت مخکې چې ما مزدوري کوله نو ما به بچیم ساتل ما به پکې غم خادم کوله زه یو کس وم د ګټې ټیک ده اوس زما 4 زامن لګیا دي او کار پې نه کېږي یو تا نشي ساتلی نشي مننه جي قدرمن شي
جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې سبا به په آل پاکستان کې ضلع په ضلع باندې قومي وطن پارټۍ کارکنان راوځي او دا کومه موجوده مهنګایي چې ده دغه خلاف اواز بلچوتی دغه خلاف احتجاجونه کوي په دغه حوالې سره موږ دلته یو ملګری ولاړ دی چې هغه په دې بازار کې میان خرڅوي نو راځو د ده سره په دغه اړه باندې یو څو خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انور صاحب ستاسو کار روزګار څه دی؟ خو خو دې بس ما کباب ډولو دا خرڅوي. تاسو ووایه سبا نن چې کومه د قومي وطن پارټۍ کارکنان راوځي دې په دې باندې احتجاجونه کوي د موجوده مهنګایي خلاف په دغه اړه تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره دې مهنګایي خو ډېره زیاته سیوا شوې ده خاص کر لکه هر سړي خپل کار سره ټولنې کې کار تاج که نه لکه زمونږ د دې کبانو دا کار په روز کال او سخت کال په ریټ کې په یو کال کې 50 روپۍ 100 روپۍ کیلو سیوا شوې دی ولې چې مخکې منډو والا وایي چې په دې سیټ ټیکس لګېدلي دي او نور اخراجات دي د مهنګایۍ د وجې کاروبارونه ټول ولاړ دي روزګارونه نه کېږي ملک کې پیسې نشته او حالات ډېر زیات د مهنګایۍ د وجې خراب دا روزګار تاسو څومره ټیم دی؟ زما خو چې د شپږو کالو نه دا کار دی مخکې پکې ډېر خوند وو مزې پرې پاتې اوس چې کوم دی بس علاقه ټیم پاس کېږي ټیم هم په مشکله پاس کېږي ولې چې مهنګایي دومره سیواله چې عوام وړو پیدا کړي غوړي پیدا کړي سبزي والي ټماټر 300 روپۍ کېلو د هغې نه پس چې اضافي شي نو عوام به کم والي چې د مهنګایۍ دا حالات دي نو څه به یو سړی غوښه وکړي او کم وکړي ډېر به څه وکړئ؟ زه خو چې بس کوم مهنګایي وي او که دا مهنګایي وي موږ هم دا کباب څه خبر غواړم وکړه دوی وایي چې څنګه مهنګایي راغله مخکې به ته وایې چې مخکې به زموږ په دې کې ډېره ګزاره کېده موږ ته به پکې ډېر دغه راتلو اوس دا ټیم څنګه پاس کېږي؟ یاره چې زه درته لکه اوس داسې خبرو کوم که نه چې دا کیمرامین دې لږ دې خوا متوجه شي دا کباب مې په بل ځل په روز کال موږ په 1.5 سل 120 راځي موږ به دلته کې په 150 160 خرڅوو سږ کال دا 170 180 کې رابنډول راځي لا مهنګایي بس تقا خبره ده چې 50 اوس تاسو څومره ګټئ؟ یاره دې بس سیده ګوره باندې کېږي صرف ټیم پاس کېده او صرف دې باندې کې غم خالي ده روغ ناروغه دی صرف خېټه پکې ساتي نو پکې څه نشته چې بس خېټه هم پکې ساتو غم خالي او د نشي ولا منډو هغه خو نن چې کوم قومي وطن پارټۍ کوم قدم شو دی د دې مهنګایي خلاف یو احتجاج کې په دې اړه ستاسو څه خیال دی؟ یاره چې دا خو یو ډېر ښه سوچ دی او یو ډېر ښه منطق افتاب احمد خان زموږ لیډر دی زموږ لیډر چې دا اواز اوچت کړو موږ ټول هغه سره یو او موږ ټول به د هغه دا مرسته او دا احتجاج به انشاءالله کامیاب وو چې د ملک دا مهنګایي دا ختم شي مکمل مهنګایي به په څه طریقې سره ختمېږي؟ دا مهنګایي چې په دې طریقې سره ختمېږي چې زموږ حکمرانان چې کوم دي هغې باندې لږ دور وروړلی شي او ملک کې چې کوم دی موجوده کوم نظام کوم حکومت دی نو ټول عوام د هغې نه تنګ دي ولې چې نوم یې شي مهنګا کړی دی که نه نو چې حکومت بدل شي یا د حکومت سره مذاکرات وشي یا څه داسې خبرې اترې وشي زموږ کوم لیډر چې دی افتاب خان سکندر خان دې چې کوم دی خبرې اترې وکړي د مهنګایۍ باره کې نو انشاءالله چې اثر به وکړي عوامو ته څه میسیج ورکول غواړئ چې کوم خلک د مهنګایۍ نه تنګ راغلي؟ عوامو ته زما دا میسج دی چې ټول په جمع راوځي او دې احتجاج کې بھرپور شرکت وکړي چې د دې احتجاج دا چې کوم دی دا اسلام آباد پورې ورسېږي. جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې سبا به د قومي وطن پارټۍ کارکنان ضلع په ضلع باندې راوځي او د موجوده مهنګایي خلاف په هغوی احتجاج کوي. په دغه حوالې سره موږ سره د ضلع چارسدي تحصیلي تنګي سینیر صحافي ریاض الحق صاحب ولاړ دی چې دنیا نیوز سره تعلق ساتي د ده سره به په دغه اړه موږ خبرې کوو چې موجوده کومه مهنګایي روانه ده په دغه اړه دوی څه ویل غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا اوچا وی بالکل تاسو څنګه خبر وکړله مهنګایي خو تقریبا ملک کې هر ځای کې ده او کله نه چې زه دا ووایم دا حکومت راغلی نو دغه مهنګایي ډېره زیاته شوې ده د هرې سیاسي پارټۍ دا یو فرض جوړیږي چې هغه راپاسي او خپل ورکر چې دی نو هغه په دې باندې راخبر کړي چې دا مهنګایي ده نو دا طبیعي طرف ته روانه ده ځکه دا په ځای باندې ولاړه نه دا نه ویل کېږي چېرې دا به 10 روپۍ به یو شی دغه شي یا 20 روپۍ به ګران شي یا 50 روپۍ ګران شي په دغه ځای به ودرېږي نو دا مهنګایي چې ده نو دا دغسې روانه او زه وایم چې زمونږ ټولو پاټولو همدغسې پکار دي چې اوس هغوی راپاسي خپل ورکران راپاسي او د مهنګایۍ خلاف یو اواز روچت کی او خپل حکمرانان په دې باندې مجبور کی چې هغه د څومره مهنګایي د څومره ګراني چې راغلې ده دا واپس واغشتلی شي. دغه شان سر کو تاسو ګورئ نو دې مخکې تاجر یونین چې کوم هغوی هم راپاسې دغه غږ چوت کو او مختلف پارټیانې هم راچوتې شوي دي چې هغوی دغه غږ چوت کړی دی خو د دې مهنګایي مخنیوی به په څه طریقې سره کېږي؟ نو مخنیوي خو په دغې اول خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې زموږ حکمرانان هغوی له پکار دا دي چې هغوی سوچ وکړي چې یاره زموږ د پالیسۍ
دا کم طرف ته روانې دي هغوی له خپلې پالیسۍ چې دی نو هغه بدلول پکار دي او دا کم غیر ضروري اخراجات چې دي نو دا ډېر زیات کمول پکار دي خو دلته عالمیه دا ده چې کله د غیر ضروري اخراجاتو خبره راشي نو حکمرانان په ځان باندې اخراجات نه کموي دا دلته چې زمونږ څومره کابینه ده یا د هغې نه علاوه چې کوم ښکاره قوتونه دي کوم پټ قوتونه دي په هغې باندې دا څومره خرچې کېږي هغه ټولې خرچې چې دی نو هغه کمول پکار دي ډېر څیزونه داسې دي چې هسې بیسه زمونږ په دې ملک روان دي هغه څیزونه چې دی نو هغه ختمول پکار دي نو په د دغې نه پس به عوام لږه شانتې ساه واخلي او زه وایم چې اوس عوام له ریلیف ورکول پکار دي زمونږ یو د موجوده حکومت یو منیسټر دا ویلی دي چې خیر دی خلک دی عوام دی چې دی نو دوه ډوډۍ نه خوري یوه ډوډۍ دې وخوري نو دا انتهایي مضحکه خیز خبره ده انتهایي زه وایم چې ډېره غلطه خبره ده چې منیسټر دا خبره کوي سر څنګه چې تاسو دغه خبره وکړه چې زموږ یو حکمران دغه خبره کړې چې د یوې روټۍ دوه روټو په ځای د خیر د یوه روټۍ خوري دغه شان کو تاسو وګورئ چې د مهنګایي دغه چې کوم دی پته هغه غریب سړي ته لګي مالدار سړي ته نه لګي دغه شان دوی بله خبره هم کړې وه چې د ټماټر په ځای په سالن کې ماسته اچوئ بالکل ټیک ده یو خو هغوی سره ظلم کېږي بل خو د غریب مذاق هم ولاړېږي هغوی وړاویږي په دغه هکله تاسو څه ویل غواړئ بالکل همدغه خبره ده او د دغې نه علاوه یو بل منیسټر صاحب دا ویلو چې دا ګراني چې کومه ده راغلې ده نو د دې کسانانو ته لکه مطلب زمیندارو ته د دې ډېره زیاته فایده کېږي نو په میډیا باندې به تاسو کتلي وي ډېر زیات د هغې پورې ټوقې وکړی شوې او پکار ده چې دغه ټوقې وکړی شي اوس ځکه چې د پاکستان عوام چې دی نو اوس په هغې کې یو شعور راغلی دی او ورځ تر ورځه په دغه شعور کې زیاتوالی راځي سوشل میډیا په دې کې یو ډېر زیات لوی کردار ادا کړ نو زه وایم که مونږ خپل حکمرانان په دې باندې مجبور کړو چې بس مونږ ستاسو په هغه ټولو ګوتو باندې اوس پوه یو او تاسو دا څیزونه مه کوئ باقي اوس عوامو له څه ریلیف ورکړئ چې عوامو ته ښکاره شي دا نن چې د قومي وطن پارټۍ کم قدم چوت کړی په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ بالکل زه وایم چې د قومي وطن پارټۍ دې اقدام ته دې ګام ته ډېر زیات په اوچته سترګه باندې مونږ ګورو ډېر زیات په قدر ورته مونږ ګورو پکار دا ده چې دغه اقدام د هغوی په شانتې نورې پارټۍ هم اوچتې کړي او خپل کارکنان په دې باندې مجبور کړي چې هغوی روزي او هغوی د حکمرانانو تپوس کړي په عین کې بالکل د پرامن احتجاج هغه خبره شته نو پکار دا ده چې دا خلک د قومي وطن پارټۍ شانتې د نورو پارټو ورکران هم روزي او د خپل حکمرانانو تپوس وکړي چېرته څه کوئ تاسو نو دا ګوره ټیک نه کوئ سیره جي مننه